الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. زنا الله پاک فرمایي چې ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ، انه ساء سبیلا. تقربوا الزنا انه كان فاحشة، دا یو بد عمل دی. زما محترمو زنا ډېر بد عمل دی او په دې کې ډېر نقصانات دنیاوي او اخروي دي پکې. زما عزتمندو د زنا کې چې څومره نقصانات دي هغه په نورو ګناهونو په نسبت په دا کې ډېر زیات دي. یو ټولو نه اولنی الله پاک انسان د چا عذابیر کوي هغه د مخ نه چې کوم د انسانیت روح دی، کم هغه نورونک دی، کومه نړو دو، کم ښکلیواله دی، دا ته الله پاک دا د انسان او زینو سره د انسان چې کوم عزت دی، کوم وقار دی، دا ختمي. کم سړی چې زینکور هغه په معاشره کې ټکه عزت نه، هغه په معاشره کې هیڅ کردار نه. او بله لوی نقصان دی زینا محترم خدا دی چې انسان چې کم دنیاوي زندگی دو د ښځو سره، د بچي سره، همدارقم د نورو اعمالو سره، دا ټول نظام درهم. بل نقصان یې دا دی چې د انسان کم نسب دی او کم عزت دی، دا ختمي دی. زینو سره دا ټول تباه شي. الله پاک د زینو والا ته ډېر په قهر ډېر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته یو صحابي روغی، ورته وویل یا الله رسوله زه تمام ګناهونه پرېښودی شم خو زینو نشم پرېښودی، مولا څه جواز جوړ کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک کښېنوه، ورته ویې فرمایل چې صحابي که چیرې دا زینو تو د خور سره وشي آیا ته دا خوښه ګڼې؟ اصحابي فرمایي والله وبالله زه دا نه خوښوم چې د مو د خور سره زینو وشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته د چا سره زینو کوې هغه به د چا خور وي که. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي چې ته د چا سره زینو کوې ته دا خوښه ده چې تو د مور سره څوک زینه وکړي؟ اصحابي ورته فرمایي چې نه زه دا نه خوښوم چې د مور سره څوک زینه وکړي. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته چې چا سره زینو کوي دا به مې د چا مور. این تر دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ټولې رښتې وښایي، دا صحابي ته انکار کوي. دا صحابي پوه شو چې دا خو ډېر عجیبه. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په زړه باندې لوس کې خودو دعای ورته وکړه چې الله دا خواهشات کنټرول کړي. عزتمندو نفس خواهشات د کنټرولېدو دپاره دې طریقې دي. یو سړی وده وکړي، وده دا د بهترینه طریقه ده. او دویم نمبر د روژې په کثرت سره نیسي. کثرت سره روژې کې کوم سړی نیسي د خواهشاتو کنټرول. او بله محترم معززانو د لواطت په باره کې چې کوم د اکثر ملګرو پوښتنه کړې چې دې سزا څه ده. زما عزتمندو لواطت دومره عظیمه ګناه ده چې دې سزا قرآن مجید نه دو ذکر کړي. دې سزا قرآن مجید نه دو ذکر کړي لیکن مختلفو اقوالو سره دې سزا ثابته ده. اول نمبر بعضې صحابه کرامو ډله هغه فرمایي چې چا لواطت وکړلو، لواطت معنا او مقصد دا دی چې د هلک نه خپل خواهشات پوره کوي. دغه سړي ته صحابه کرام وایي چې دی بوځو خو یو دیول پرې وغورځوه مړ یې کړو. بعضې صحابه کرامو نه پوښتنه شوي هغو له جواب یې کړی چې غره له یې وخېجاوه او د غره نه یې رلیل کړو مړ یې کړو. او بعضې صحابه کرامو نه دا پوښتنه شوې ده چې دې نه لواطت وکړي هغې ته څه سزا ورکړو؟ بعضې صحابه کرامو ورته دا فرمایي چې غونډې وسېږو. مختلفو صحابه کرامو رایه ورکړې ده. معنا او مقصد دا دی چې لواطت ډېر لوی داسې ګناه ده چې اسمان ورته په قهر، اسمان وی چې زه ټوکړې ټوکړې په دغه سړي باندې انسان باندې راوغورځېږم. ځمکه وی الله پاک ته چې ما ته حکم وکړه چې زه ځون لروکاش کړم. دومره سخته ګناه ده. همدارقم زما محترم مسلمانانو که چا یو نظر یو بل سړي ته لیالوس مې لو کړو دی د خواهشاتو په نیت باندې، الله پاک به
دته دومره سنگینه سزا د قیامت پورې ورکړي بعض علماء کرام فرمایي لکه د او یا زری کرته د مکه مکرمه سره چې کوم دی مور سره جنا کړي ما محترم دي زنا نه سوچ فکر بدلول نه زبو د مو سره موبایل نه هر څه غلط ویډیوګونی ګوري غلط سوچ او فکر د مونږ جوړ شوی دی عبادت تو نام چې کوم د زړه روح شوی دی نو عزتمند دې ته رجوع کول الله پاک ته رجوع کول د الله خوف په ځان باندې غلبه یو ورځ یو سړی دی یو حافظي قرآن دی حافظي قرآن و هغه چې کوم دی یو ورځ یو زوی کې نوستی یوه ښځه یې ولیده او په هغې باندې میین شو او داسې پې میین شو چې دی خپل محراب ته خپل زوی ته روغی هغه ذهن او سوچ و فکر یې هغې ښځې په سوچ و فکر کې وه چې هغه ښځه خو شیطان ورته بار بار پوهوه ډېر کوشش روجې ونیولې ډېر عبادت یې وکړل خو د ذهن نه یې هغه سوچ و فکر نه باین تر دې چې داسې دغه بزرګ دغه سړی چې کوم دی مجبور شو و هغې ښځې له لاړو و هغې ښځې ته یې زینو دعوت ورکړلو هغې ښځې ورسته ومنله بدکاره ښځه وه پیسې به یې اخېستې د نه یې پیسې واخېستې خو چې کله یې د زینو نیت وکړلو په دې ټیم کې به الله پاک خوف ډېر غالب شو او داسې الله پاک خوف پې غالب شولو چې وویلي دا سوچ و فکر وله روغی چې زه په مسله ولاړم زه په جانماز الله ته ولاړم الله ته مې عبادت کولو نن چې کوم دی د زه یو بلاخاني د یو زناکارې ښځې سره یم دا سوچ و فکر د الله پاک خوف نن موږ دا کې خوف نشته باقي موږ چې کوم دی جوماتونو کې ناستو ذکر و عبادت هم کول لمونځونه هم جمع سره کول نن مو ته دا فکر نشته دی چې نن زه لاړو ته رسم چې کې ته رسم مو دا فکر څه نه کېږي مو دا فکر ولې نه غایب کېږي سله یو بل ته نه اوړي دین ته ولې نه اوړي دغه ځوان چې کوم دی الله پاک خوف پې غالب شو او لوړو هغې ښځې ته یې وویل ځه او داسې خوف پې غالب شولو چې دی پر عبدالدورې شولو او واپس الله پاک ته سوال وکړو یا الله زه بخښنه غواړم الله مو معاف کړې زما عزتمنو مسلمانانو وروڼو ډېره عجیبه عجیبه واقع موجودې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راغله بیبي راغله ورته وایي چې یا الله رسوله ما نه زنا شوي موله حد زوري کړه موله سزا راکړه پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې ته اوس حمل دی لوړ شه چې کله حمل وزږېږي بیا راشه نبی علیه صلات وسلام مبارک معنا او مقصد دا و چې دا ښځه الله نه معافي وغواړي او الله پاک یې بغیر د سزا نه معاف کړي الله پاک غفور رحیم ذات دا زنانه لوړه چې کله یې حمل وزږېدو حمل یې مې ځان سره اخیسته تو یې الله رسوله موله حد زوري کړه مو حمل وزږېدو مو حمل وزږېدو مو بچه پیدا شو پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمایي چې واپس شه کله چې دا ماشوم دومره غټ شي چې تو ته ضرورت نه وي ګڼې اوس خو تو ته شودو ضرورت دی درته او که شودو ضرورت ورته نه وي نو بیا وایي چې څه شودو هغه ښځه بیا لوړله حبیبي بیا لوړه واپس او بیا چې کوم دی د هغه ماشوم یې دوه کوله وسوتلو او چې کله یې خوراک بندوبست شروع شو نو ځان سره یې ماشوم لېږله مې کړې وه د غوښ چې کومه سرمایه وه انا مقصد چې ټیکاله وه یار شوې هغه یې مله وروړی عمر علیه السلام ته حاضر شو یا الله رسوله موله حج جریږه اسنه چې زه دنیا نه په ګناه کې لوړه شم الله پاک مې د قیامت پورې زونه نیسي عمر علیه السلام ته فرمایي چې یا الله رسوله اینې دا ماشوم مو ته ضرورت نشته په ټیکاله باندې یې ګزاره کړي هغې نه بس الله پاک د رسول هغه باندې حج جوړې کړو بیا چې حج جوړېدو کېدو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیټ ته ولاړ نو خلکو په تیږو ویشتله نو تیږو کې په دا کې چې وینې څه کاترې دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لمن یا په کپړو وغورځېد نو هغې له هسې کرېکه وې را سړي له خامخا کرېکه ورسي دا طبیعتي عمل دی نبی علیه السلام مبارک پې پوه شو عمره کرېکه دې محسوسه کړله نبی علیه السلام ته فرمایي چې دغې بي کم رقم توبه وباسله که چېرې دا د قوم په خلکو باندې تقسیم کې دغو ټولو ګناهونه الله پاک معاف کړي نن چې کوم دی محترم نن چې کوم دی مونږ الله ته روغلو و الله ته په صدق سره توبه وباسله و الله ته مې دوی وختلی کړي نن الله پاک مونږ ته تیار دی مونږ معافي کوي
موږ نه هر قسمه ګناه شوي وي الله نن موږ ته تیار دی موږ ته معافي کړي نو موږ سله چې کوم د خلکو سي ګرځو سله په غفلت کې یو کله سره د دین نه اوړو کله چې کله ځون نه فرمانه سبو نو محترم مسلمانانو هر څومره د انسان نه ګناهونه شوي وي نو دې له پکار دی چې استغفار وکړي الله نه بخنه وغواړي او الله ته به نماز په مسله ودرېږي او الله نه استغفار الله رب العالمین دې موږ ته تمام ګناهونه معاف کړي آمین